دیات جمع ده د دیتون. دیتون دا ویدیون دا لکه وعدون پشانتو دی واو حذف شو ویدیون نا په اخره کې تیر راوړل شولا لکه عیدتون د وعدون نه چراغلې دی نو داسي ویدیون نو دیتون دا راغلې دی او دیت اصل کې دا علما وی چې یو لغت کې دی وادینا ویدینا په معنا د سیلان سره بيدلو سره یو په اصطلاح کې دیت څه ته ویل کېږي نو هي المال الواجب بجنایه فی نفسنا او فی ما دونها هغه مال دی چې په تا واجبېږي په سبب د یو جنایت باندې چې هغه جنایت ته وکې په نفس یا د نفس نه دون په نورو اعضاو کې وکې یا نفس مړ کې قتل کې یا د هغې کوم عضو تلف کې او په هغې کې تا باندې کوم مال چې واجبېږي هغې ته دیت ویلې کېږي سیبانو دیت اوس دلته براشي دا دیتونه په مادون نفس کې څومره دی مثلا ګوتو کې څومره دی په پوزه کې غوږ کې دا یو دیت به بیان دلته وشي د نفس څومره دیت دی دا قتلونه اصل کې چې کوم دی دا درې قسمو ته تقسیم دي دا د جمهور علماء رائے ده امام مالک رحمه الله وی قتل دو قسمه دی یو ته عمد وی بل ته خطا وی په عمد کې قصاص دی او که قصاص هغه وارث د میت پریدي او دیت اخلي نو ماخستې شي او په قتل خطا کې قصاص نشتا دیت دی دا رائے ده د امام مالک رحمه الله جمهور علما رائے ده چې دا قتل درې قسمو ته تقسیم دی یو توي عمد بل توي خطا بل توي شبه عمد قتل عمد د هغه قتل ته ویل کېږي چې ته قصدن یو سړی مړ کې په آلاتو د قتل باندې آلاتو د قتل معنا داسې محدد شیانی داسې شیانی چې هغه غالبا په قتل کې استعمالیږي د قتل د پاره استعمالیږي په چاقوګانو وي په تورې وي په کلاشینکوف وي په توپ وي دا ټول په عمدن کې یو د قتل خطا هغه ته وایي چې تا سره قصد دی وجلو د هغه نه وجه بل شي داس په بل شي کې خود نه لګي دا تا سره د وجلو قصد نشته ته پکې خطا شوې سهون دی قتل وکړه یو د شبه عمد هغه دی چې تا قصد کړی دی د والو داغه دی کړی دی داغه د قصدن دی د گزار کول د پاغه باندې قصد کړی دی خو په داسې شیانو باندې تا گزار کړی دی چې هغه استعمال په قتل کې نه کیږي مثلا سوق دی تا وو نو سوق باندې خو غالبا دا د قتل لپاره نه استعماليږي او هغه دا سوق په داسې ځای برابر شو چې هغه مړ شو امسا باندې د گزار وکړه امسا په داسې ځای گزار برابر شو چې هغه مړ شو د ګټي وار دی کو په تر نه لګي د مړ شو دې ته شبه عمد ویل کېږي اوس په قتل عمد کې خو قصاص دی او که قصاص معاف کوي ولید مقتول
نو معاف کولی شي چې زه دیت بواخلم قتل معاف. او په قتل خطا کې قصاص اخیستل د ولی حق نه دی، نه حق اخیستی شي، بلکې د قاتل باندې به دیتی. دا دیت چې دی دا به وروسته راشي. یو دیت دی د اخماسو او یو دیت دی په اسلاسو کې. اخماسو کې اسلاس. د اخماسو د دیت چې دی دا راځي په دغه دی حدیث اول چې نقل دی د ابن مسعود رضی الله عنه نه، دا کوم روایت چې د باب نقل دی دی کې اخماس ذکر دي. اخماس کم دي؟ شل بنت مخاز، شل ابن مخاز، شل بنت لبون، شل ابنة لبون، نه ابن لبون پکې دغه بنت لبون، او شل جزعی او شل حقی، نو ټول څو خان شلو سل، دیتا اخماس ویل کیږي. او کوم چې اسلاس دي چې هغه ورپسې حدیث دی د عمرو بن شعیب، د دې روایت پسې دویم روایت چې راځي د عمرو بن شعیب روایت دی د دې باب د روایت پسې، او پاغي کې داسې دي چې 30 حقه و 30 جزعه او 40 خلیفه بلاربي، نو دا ټول سل او خان شلو. نو دغه ته د اسلاسو د ویلې کیږي. دا امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله وی دا اخماس چې د کم اول باب نه معلوم، د اول حدیث نه معلومیږي، نو دا په عمد کې دي، او کم چې دا اسلاس دي رستنی نو دا په خطا کې دي. امام مالک رحمه الله هغه دا رائے دا چې امام شافعی رحمه الله چې په دې عمد او شبه عمد کې اسلاس دی، لکه دا وروسته چې دغه وایي دا حدیث د عمرو ابن شعیب دی، په دې کې به اسلاس ورکوي وایي څه. او دا کوم چې دا اخماس دی وایي دا به په قتل خطا کې. دا دوی داسې دغه کړی دی. ګنې نور موږ وایو په دې باب کې توسع ده، که چېرته د په دې طریقې ورکوي د اخماسو په طریقه باندې صحیح ده، او که د اسلاسو په طریقه باندې ورکوي صحیح ده، خو سلو خان به پوره کوي. اوس د علما دغه د فقه دا توسع کړي چې هر قسم او خان پوره کوي نو سل دي پوره کوي. نو سلو خان چې دي دا دیت دی د نفس، کاغه وجلې شوی په خطا سره او کاغه وجلې شوی په شبع عمد سره، کاغه وجلې شوی په عمد سره او قصاص هغه معاف کی، نو داغه د پاره د اصل او خان دی دا باور کوي. وبه حد باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. وبه حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا ابن أبي زايدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ. وسګور دلته په خپل رال چې دا دیت د قتل خطا دی کړ، په دې کې اخماس دي دیت الخطا کې 20 بنت مخاز. 20 بنت مخاز چاته ویل کیږي؟ مخاز هغه ته ویل کیږي چې یو کال په تیر شوی او په دویم کې داخل شوی، دیتا بنت مخاز یا ابن مخاز د دې وجنوي چې د دې د مور چې دا روسته یو کال چې د لنګوان وشي نو هغه به حامله کیږي، نو پاغي باندې به دردونه د بلاربوالي شروع کیږي. او مخاز دغه دردونو د چاته ویل کیږي؟ حمل دردونو ته. نو دا به بنت مخاز شو یا ابن مخاز شو.
20 بني مخاز نو دا څلوېښت شو ذکورن، او 20 بنت لبونین، او 20 جزعتن. بنت لبون هغه ته وایي چې مور یې بېلنګه شوي، نو دا چې 2 کاله تیر شي نو غالبا مور یې بېلنګېږي. او جزعه چاته ویلی کېږي؟ دا په اوښانو کې هغه چاته ویلی کېږي چې 4 کاله پوره شوي او په 5م کې شامله شوي. او 20 حقه، حقه چاته ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي چې 3 کاله پې تیر شوي او 4م کې دې ته ولې حقه وایي؟ یا خو د دې وجې نه حقه ده چې د دې لایق ده چې فحل ورسره پرېښودلی شي، او یا د دې وجې نه چې دا د رکوب مستحقه وګرځېدله او ځوانه شوله، ته پې هر قسم ته سورلي کولی شي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو اخبرنا ابو هشام سيب ضعيف دي رفاعي، اخبرنا ابن ابي زايدة ابو خالد عن الحجاج. دا دویم سند کې ابو هشام دی، نو دا روایت کمزورې دی. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود چې دا کم د باب روایت لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، په دغه تیر سند سره. وقد روي عن عبد الله موقوفا، دا روایت د عبد الله بن مسعود نه موقوف راغلی. وقد ذهب بعض العلم الى هذا، عمل به کړی په دې حدیث چې خطا کې به دا اخماس ورکې، دا قول د احمد دی، د اسحاق دی. واجمع اهل العلم على ان الديه تؤخذ في ثلاث، په دې اجماع د امت چې دا دیت به په 2 کالو کې ورکول کیږي. دیت چې در باندې راغی نو 3 کالو کې تا ته وخت دی، داسې نه سمدستي در باندې څوک نشي اخیستی، سمدست بیا څنګه ورکې؟ نو 3 کاله به تا ته وخت فی کل سنة ثلث الدیه. ورأوا ان دیت الخطأ على العاقله، جمهور علما رائے دا چې دیت د خطا چې دی هغه په عاقله و دی. عاقله څوک دی؟ غوره مسلک په دې باب د عاقله کې دا دی چې دا ټول د سړي نسبی خپلوان چې دي هغې ته عاقله ویلی کېږي. نسبی خپلوان، نسبی معنا د قوم قبیل کسان، د پلار طرف ته چې د کوم قوم دی د هغې کسانو ته عاقله ویلی کېږي. نو بیا په دې کې علماو تفصیل کړی دی چې عاقله چې دی قرابة الرجل من قبل ابيه، دا قول د مالک شافعي د ټولو جمهور علماو دی. خو په دې کې به داسې کېږي چې ستا د پلار د طرف نه چې کوم خپلوان دي او ستا نسب دی په سړو به ورکولی کېږي، ښځې بیا پکې نه ورکوي، واړه به هم پکې نه ورکوي، سړي به پکې ځوانان بالغه دوی به منلی کېږي. دا ولې عقیله به ولې ورکوي؟ دا قتل خطا کې دیت عقیله ورکوي. او کنه د دې وجه نه چې ګوره دا قتل خطا چې کېږي دا همیشه د لاپروایۍ د وجه نه کېږي، چې سړی لاپروا انساني نو کله یو شی کوي کله بل څه کوي، خطا کې چې څوک مړم شي. نو په کار دی نسبي خپلوانو له دا دي چې دا د دې بېځای ګرځېدلو نه او د دې بېځای کارونو نه او لاپرواهۍ نه منع کړي. نو چې نه منې کوي نو اوس په دوی باندې ای که نه، اوس په وړو خو نشته، ځکه واړه خو یې منې کولی نه شي، ښځې یې منې کولی نه شي. نو دا سړي خپلوان ترونه د ترونو زامن دوی خو یې منې کولی شي که. نو دیت یې ځکه شارع په عاقله باندې مقرر کړی دی. اوس سړی به څومره دیت ورکوي؟ یو بالغه سړی دا باندې څومره دی؟ نو ویحمل کل رجل منهم ربع دینار، د 1 دینار 4مه حصه په یو سړي باندې لازمه ده، ربع د دینار. بعض وایي 1/2 دیناره پورې په یو سړي مقررولی شي، خو چې سړي اوس 50 دی او ته 1/2 دیناره مقررې، نو څو دیناره راغله؟ 25 دیناره. د 25 دینار نه چې کوم 10,000 روپۍ دي هغه ته نه جوړېږي. نو وایي بیا به څنګه چل کوي؟ وایي بیا به نورم پسې تعمیم وکړي که نه، خوا د دې ته چې نږدې کوم قوم دی د فرزنده د کوم قوم نه دی، کومې قبیله ده، نږدې قبیله به واخیستلی شي، بیا به ورسره هغه نوره قبیله ملګري شي. نو داسې دا 10,000 روپۍ به پوره شي، الى اقرب القبایل ته به وګتلی شي. فالزموا ذلک.
وبه حدث وساق د عمرو بن شعيب روایت چې هغه کې اسلاس راځي نو موږ تطبیق داسې کړو چې دغه په قتل خطا کې شو دا په قتل عمد او شوی عمد کې شو. من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولیاء المقتول فان شاءوا قتلوا ور بکړل شي اولیاء د مقتول ته دا سړی چې قصدن قتل کړي دی اولیاء ته ورکړي کاغي وغواړي نو دا به قتل کې او کو ان شاء او کاغي وغواړي نو اخذو دیت به واخلي. دیت څونه دی پاسلاسو کې دا دی ګوره د قصد عمدن 30 حقه 30 جزع 40 خلیفه چاته وي وما هغه شی صالحو علیه فهو لهم سبا دې چې مصالحت راغی اوس که دیت نه په کم مصالحت راغی صحیح ده الکه 2 روپۍ به درکمه بس ده وذالک لتشدا چې دا منګه پکې معدار دا فقهاوی چې دا دلته چې دا عدد خودلې شوی دی چې 30 حقه 30 جزاء 40 خلیفه دا حکم ولې سخت شوی دی دوی ته ویلې تشدید العقل د دې لپاره چې دا دیت وته سخت شي سخت دیت د وجنه ځکه قصدنی مسلمان وجلې دی قصدنی سړی وجلې دی نو د باندې سخت دیت دا دی چې دغه سي کې په اصله سي کې په امام شوکانی رحمه الله دا وی چې دی حدیث کې دارال چې سل او خان به پورا کوي دی دواړو د باب احادیث روایتو کې دارال ابو داود حدیث د عمرو ابن شعیب چې نقل کړی دی پاغي کې داسې ویلي دي چې کانت قیمت الدیه علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 800 دینار قیمت د دیت د رسول الله په زمانه کې 800 دینار یا داس ویلي او 8000 درهمین یا 800 دینار او یا 8000 دراهم او داسې دی کنه او ورپسې په دې روایت کې چې اوس راځي دا رسول ورپسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیت پروپو کې سو ویلې دي 12,000 روپۍ او هغه د ابو داود په روایت کې سو رااله 800 دینار یا 800 وما 800 دراهم یا 800 دینار او دې باب کې دا رال چې دا 12,000 نو د دې تطبیق په څنګه نو بعض علما او دا تطبیق داسې کړی دی چې دا 12 الفن چې ویلي دا مثبت دی او اعتبار چا لري مثبت دی کې زیادت دی او اعتبار چا لري زائد لري نو دا 12,000 والا چې دی روایت دا باندې عمل دی د اکثره اهل علم په نس اگر چې زمونږ فقه حنفي چې ده هغه څو یادي 10,000 درهمین یادي صاحب د هدايه وي مونږه 10,000 درهمین وایو 10,000 وایو ولی وإذا په دې باب کې د عمر رضی الله عنه روایت دی چې النبي صلی الله علیه وسلم قضا بالدیه فی قتیل ب10,000 درهمین دا روایت امام محمد نقل کړی دی په موطا خپل کې او همدا امام محمد نقل کړی دی په کتاب الاثار کې نو دا ځری مصنف ابن ابي شيبه کې نقل دی نو د دوی په دغه باندې عمل له جلزره او نور جمهور علما څو زره یادي 12,000 رکعت دی دویم روایت نه چې معلومیږي عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم انه جعل الديه 12,000 12,000 روپۍ په قیامت کې ګرځولې دي یا بسلو خان ورکړي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم واحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد ابن مسلم نور بك ابن عباس نه نقل کړي بلکې همداسي په طریقې د ارسال سره نقل کړي دي والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم لك احمد اسحاق
ورأى بعض أهل العلم 10,000 لك فقه حنفي، دا قول سفیان ثوری کوفی دی. امام شافعي رحمه الله وی ما په نسبت سل اوخان دي په روپو کې به د سل اوخانو قیمت ورکي. اوس دی وختونه کې د سل اوخانو څخه قیمت دی دغه دیت دی. امام شافعي سی وی وقال الشافعي العارف الدية الا من الابل، چې هغه سل اوخان دي او یا به سل اوخانو قیمت ورکي. ها ډیری. باب ما جاء فی الموزحه، موزحه څه ته ویل کیږي؟ اوخ به بیا کې کړي چې اوخ په څو دی وس یو لک باندې دی نو بس لک روپۍ دیت ورکي. باب ما جاء فی الموزحه، موزحه موزحه اصل کې اسم فاعل صيغه ده په معنا د چا سره؟ اوزح یوزح ازاح، پراخېدلو سره. مراد د دین هر هغه زخم دی چې هغه ترفع اللحم من العظم، او چتای دا غوخه د اډوکې نه او کوم ځای ښکاره کوي. وتوزح العظم ښکاره کوي اډوکې، دې ته موزحه وایي. داسې فرار د لدر کې داسې دی وایي چې اډوکې ته ورسیږي. اډوکې حقیقت نه کې خو اډوکې ته ورسیږي. او پرار داسې چاقو باندې دی وای په تبرګي دی وای نو د دې بسو دیتی دغه مقدار شي. عن عمرو بن شعيب عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموازح، داسې زخمونه چې هغه موازح دي پاغي کې د الله رسول ویلي دي 55 مراد څه دی؟ في كل واحدة منها 5 من الابل، 5 من الابل، په هر پرار کې سوی بلی. نو که یو پرار تعالی درکړی په لاس او بل پرار درکړی په پخا نو سو خان شو لس، په هر یو کې 15 په دواړو کې لس را. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا